خبر یې کنا امیر واپس د پاکستان ټیم ته راتګ غواړي. امیر وایي چې زه واپس د پاکستان ټیم ته راځم. اوس د امیر په فیور کې وسیم اکرم هم یو بیان جاری کړی دی. وسیم اکرم څه بیان جاری کړی په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. اور آیا محمد عامر د پاکستان ټیم ته واپس راوستل پکار دي که نه؟ کمنټ په تاسو لازمي کوئ. اوس امیر ولې راوستل پکار دي په هغې هم زه په دې ویډیو کې خبره کوم. اور امیر ولې نه دی ایستل پکار، ټیم ته واپس ولې نه دی راوستل په هغې هم زه په دې ویډیو کې خبره کوم. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ، مکمل ویډیو به ګورئ، هغې نه پس په کمنټ کوئ. خو ایز ا ټرو کرکټ فین به کوئ، دا نه چې صرف د امیر فین زي نو وایي چې بس هر څه کېږي مړ امیر د ټیم ته راشي. نو دغه نه جي سوچ په کوئ، هغې نه پس په کمنټ کوئ. ښه وسیم اکرم څه بیان جاری کړی، ټول نه پیل د وسیم اکرم په بیان باندې خبره کوو. وسیم اکرم وایي چې حارث رؤف کی T20 ورلड کپ سکواډ میں جگہ نہیں بنتی. حارث رؤف خو بیخي وایي د T20 د سکواډ حصہ نه دی او د هغه نه بهتره دا چې امیر د T20 ورلड کپ دپاره ټیم ته واپس راشي. امیر دنیا کې ټولو لیګونو وکړل، امیر ټوله دنیا کې ګرځي، لیګ کرکټ کوي او ریدم کې هم دی. امیر حارث رؤف نه ډیر بهتر بالر دی. حارث رؤف خو په خپل بال باندې وایي کنټرول هم نشته او ډیر متعدد میچونه داسې دي چې هغه د حارث رؤف په وجه باندې پاکستان بایلل. د حارث رؤف په وجه باندې پاکستان ډیر اهم میچونه بایلل. T20 کې ټول بوج چې کم دی په شاهین افریدي دی په ټیم کې. نو شاهین افریدي نه هم بوج کمول پکار دی. اور امیر که شرط د پاکستان ټیم ته وی واپس راغو نو امیر او د شاهین چې کم کمبینیشن کم اٹیک جوړیږي نو به یو بیسټ اٹیک وي. دا څوک وایي؟ دا وسیم اکرم وای. وسیم اکرم یعنی د امیر په فیور کې بیان جاری کړي چې امیر د ټیم ته راشي. دا ټایم ټول بوج په د فاست بالینګ بوج صرف په شاهین افریدي دی، بل ورسره یو فاست بالر هم ښه بالینګ نه کوي. د حارث رؤف په ځای امیر ټیم ته راوستل پکار دي او د شاهین او د امیر به یو ډېر ښه کمبینیشن چلی. دا وسیم اکرم بیان جاری کړی دی. اوس امیر ټیم کې ایشتل پکار دي که نه؟ اوس امیر ټیم کې ایشتل ولې نه دی پکار؟ په هغې زه خبره کوم ټول نه پیله سوچ سمج سره پیله خبره اورئ، بیا تاسو کمنټ کوئ. ځکه د امیر ډېر کریزي فینس دي، هغه په خبره اوري نه او هغې نه پس کمنټ کوي. جی امیر چې توس ټیم ته راولې نو د امیر ټیم ته راوتګ باندې به ته یو نوجوان کلاړي د ټیم نه ډراپ کې. هغه وسیم جونیئر هم کې دی شي، محمد وسیم جونیئر چې یو ډیزرونګ کلاړي دی، یو آلراونډر هم دی، بیټینګ کې تاله چکنې ما هم واله شي. چې امیر راولي وسیم جونیئر به لرې کې. وسیم جونیئر نه علاوه عاقف جاوید یو ډېر ښه فاسټ بالر دی. ابا ختمې عاقف جاوید نه علاوه عامر جمال خواست دی ختم کړی دی. نسیم شاه به هم نسیم شاه شمولیت له هم خطره کېدی شي، ځکه دا ځل چې کوم T20 ورلड کپ دی په انډیا او په سریلانکا کې دی. د پاکستان ټول میچز په سریلانکا کې دي. نو سریلانکا پیچز چې کوم دی هغه سپینر د پاره لږ زیات فیور کې دي. نو ته به کم از کم 3 سپینران اخلي او 2 به فاست بالران اخلي. نو چې شاهین اخلي، شاهین سره به یا نسیم شاه اخلي یا به امیر اخلي یا به نسیم شاه اخلي یا به سره وسیم جونیئر. مطلب د خبرې کلیر ان کټ خبره مې داره چې امیر ټیم ته راځي یو نوجوان فاست بالر به ته ډراپ کې. اوس ستاسو په نظر کې نوجوان فاست بالر چې هر یو دی نو چې ته امیر ټیم ته راولي هغه فاست بالر به ته د ټیم نه ډراپ کې او امیر ته ډیر زیات موقع ملو شوي. خدا خو د امیر د نه راوستو وجه ده او د امیر د راوستو باندې به زه دا ووایم چې امیر یو ایکسپیرینس بالر دی. شاهین سره یو ښه کمبینیشن جوړولی شي. په دنیا بر کې هغه لیګونه وکړل، په دنیا بر کې ډېر بیټسمینانو له هغه بالونه وکړل، ډېر بیټسمینانو له هغه خامیانې امیر به له ډېرو بیټسمینانو خامیانې نوټ کړي وي چې دا بیټسمین په دې بال تکړه دی، په دې بال نه دی تکړه. امیر سره یو کمپلیټ مطلب ګایډ نشته دی، امیر سره یو کمپلیټ انفارمیشن شته د بیټسمینانو باره کې، د لیګونو باره کې، د پچ کنډیشن حوالې سره. نو ستاسو دې حوالې سره څه رایه ده؟ ستاسو څه رایه ده؟ ما خو د 3 واړه کیسونه ډسکس کړل. اوس تاسو خپل رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.